پدې کې دا شی نشته او هم پرستی نشته دا پکې صفات دا مسئلے ته معلوم چې رمضان کې زیات سخاوت وکړ دریم پکې دا چې رسول جبرئیل علیہ السلام څخه سره ملاقات نو صحبت د نیکو خلکو خبره ته جبرئیل علیہ السلام ملک معظم دی نو چې هغه سره د صحبت شنو سخاوت به زیات کړ د تبلیغ کې سره لاشي بعد کمزور هم شته جماعت او خصفتونه پکې یو خو صحبت د نیکان ورته حاصل شي لکه ټول نیکان د خدای د دین په فکر کې راوځي دیم دا چې خلوت ورته حاصل شي جماعت کې اوسېږي نو کورې نه دکانې نه منډې دریم دا چې عمل خالص د خدای لپاره ریا پکې نه شهرت پکې نه پوسټر سره نه لیکلي زمون مليان په دې خوشحالي چې جنرال سیکریټري قطب الارشاد ریاض المستغیثین فلان کې هغه په دې وته کېږي ټول د دسمات کې نه ډکه په دې خوشحالي کې داخل دا کما خلک چې په دې خوشحالي چې جنرال سیکریټري د صدر اعظم د رئیس اعظم ز قطب الثقلین لکه دا څه انا لله و انا الیه راجعون من ته بوستا سبح خدای پاک دی وبخي ویګری د وجود کتابي سره وجود حقيقي ضروري نه دی اسنه چې په پوسټر کې د نن څو سره دولي کې چې مولانا غوث ثقلین ځان باندې دوکړې شي ګوره او ما سره زمون معلومات دي کې مجهولات معلومات په دې خبرې نه او مجهولات بشمار دي نو دا غدرو معلومات دا وجنه خدان ته مولانا او عالم او شیخ القرآن والحدیث و او دا غدشمار او مجهولات دا وجنه ځان ته جاهل اعظم نه نتیجه په تعبیر خاصه ارزوي او واقع ده مجهولات زمونږ لري معلومات پله سلکو کې پینځه راته نه دي معلوم نو دا غل پینځو دا وجنه خدان ته عالم و او دا غلکونو پینزه کم لاک دا وجه نظام تا جائل نوی وی پا دی دوکنش وکانا یلقاو فی کل ایتم من اللہ فیدارس دین دا مسئلہ معلوم شرسل پینزه وقت چه مدارسه دا قرآن و مذاکره دا قرآن دا بہتر عمل لے او خصوصا پر رمضان کے زیاد تلاوت کول ذکر حضور مبارک با جبریل سرامیت چه سمر منازلو اغبادتوی نو قرآن رمضان تا شهر القرآن وی میاشت قرآن وی پتراو کی وی پزان لے وی شعباد بزرگان شپیتا ختم باکون پا رمضان کی یو دا وضع بدلش لیو علمائی چی نور کارون پریخی صرف قرآن تا متوجی دا قرآن وینا دا قرآن درس دا قرآن مفهوم خسل ورم و آخری خبر مناسبت دا دے حدیث دا باب سره سکے مناسبت پا دے کی چی دے کی کیفیت دا وحی را وحی و تکرار کی دا پر رمضان کی او بد الوحی تا مشار را ذکر وحی شروع شوی دا پر رمضان کی او مارتوی چه انبیاء و کرام تا کتابونو کی لکی طولو تا کتابونو صحیفی پر رمضان کی راغلی دی نو انا اوحینا الیکا کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده سر مناسبت را موجود دا صفات مختصو دا موحائلین دی پیغمبر بسخی پا قوم او عظمت دا شان و حفاظت دا وحی مرالا چاہا مراد و دا شیخ الہند سے پنس وزی باب کی وزورن بھی باب کی عظمت و حفاظت دا وحی مرالا ذکر خدای ورطوی حدیث کی چه برشون دی مخدوا زد استا پسینکی یاد ساتم نو خدای ورسروا دوگرا دا حفاظت و دا عظمت دا وحی او پا دی کم عصمت و حفاظت دا وحی رائے ذکر دا اسباب پا درجہ کی با
حضور تکرار او گردان کا حداش پاکم حدیث تے اور پس دالوی حدیث تے خوی اسو خبرتاو یو خو بیان د صورت حال د دې حدیث مخکې دویم هغه واقعات چې ذریعه د ملاقات د اشخاصو ګرځېدلې ده دریم شرح د حدیث او معانی او حکمتونه څلورم پکې سوالات او جوابات او پنځمه مطابقت د باب سره او د آیات سره او شپږم دی یو اصطلاحي خبر ته اشاره کړې ده په آخر د حدیث شریف دا ورته څنګه تاسو لکه زما په شان بډای یا صورت حال سو داړم به خبره پس منظر د دې حدیث شریف سره چاټ نشته د سید الکائنات زمانہ کې دنیا دو بلاکو ته تقسیم وه دوه غټ حکومتونه دا واړه چې تابع ده دې دواړو لکه موجوده زمانہ کې روس او امریکا روس خدای ختم کا یو مردار پاتې دا دې خدای ختم یو تبع حکومت د فارس و بل تبع حکومت د روم و د فارس دار الخلافه و مدائن ایران کے خواب او د روم د حکومت دار الخلافه و روم اوس ورته اټلی ایطالیا ایران دی ورپسې دیم نمبر شیطان ایران ته د جهان دا پاکستان د امریکای غلام دا هند دا افغانستان د تاسو ما دا یمن دا امان د سید الکائنات پیدائش په وخت کې یو تبع مملکت روم وی روما بل تبع مملکت فارس وی فارس مجوسیان آتش پرست او روم عیسایان نصارا نو دوار منځ کې مذهبي منافرت نو جنگونه به کور په باد والا کو نو دروم د بادشاہ نومو هرقل او د ایران د بادشاہ نومو کسرا روم بادشاہ خپل نوم هرقل چې ما ته ګوره وکړه هغه ته د قیصر لقب او روم د ایران بادشاہ ته به کسرا و کسرا معرب د خسرا و ده خسرا معنی مالک روی زمین نومی پرویز د دوه من کې جنگونه کېدل نو سن 602 تر 614 پورې سخت جنگونه پکې شوي حضور مبارک پسند 610 کے پیغمبر شوه صلی اللہ علیہ وسلم دعوه کې د هرقل بادشاہ و روم کې نو 614 کې
یو سخت جنگ وشو او ایران پاہه دغه باندې رومیان غالب شو او د روم نه ډیر علاقه واشته دا بیت المقدس او عراق او ډیر ملکونه دا د روم تابع نو ایران کې دا بیت المقدس علاقه واشته او عراق هم ته واشته او دا غي پادریان مړک او لوی صلیبو د سرو زرو هغه ته یو خپل وطن ته نو رومیانو له ډېر شکست فاش ورک دا پشپک سوا 16 سنه عیسوي کې حضور مبارک شپږ سوا 10 سنه عیسوي کې پیغمبر شوی نو دا چې چل به چې د دوی بدوانو چرته جنگ جګړه شروع شو نو مشرکان په مجوسیانو خوشاله ځکه هغه مشرکان او مسلمانان په نصارا خوشاله ځکه اصل مذهب خو حق ته کړ دا خو تحریف پکې دی کړ عیسی علیه السلام حق پیغمبر دی بل دعوت توحید کوي نو د مسلمانانو مینا بدن نصارا او سره په مقابل د مجوسیانو کې دا همیشه طبیعت دی انسان چې دوه کسان په کبډي ورشي په جګړه ورشي ته به ضرور حمایت کوي او طرف قلبا لکه روس او امریکا چې په جګړه ورشي بظاهر زمون امریکا د روس نه خوښه ده اگر چې دواړه دشمنان خو روس خو بالکل خدای نه مانی او امریکا خو عیسایان ځان ته وایي اگر چې مذهب دای ختم نو مسلمانان با په هرقل خوشاله دل او کافران د مکه با په ایران خوشاله دل په مجوسیان او مسلمانانو ته پیغور ورکاو چې ګوره زمون دوستان ستا په دوستانو غالب شو او چې څنګه هغه غالب شو نو موږ په تاسو غالب شو تاسو به ختم دا د مظلومیت زمانہ وا پوښه نو خره یو ځل چې دې سخت شکست وکړ او روم نه ډیر علاقه واغشت بیت المقدس د هغې مذهبي ښار بیت یې واغشت او پادریانې ولا مکه او قیمتي صلیب یې دی او د هغې ګرجې زیر او زبر کړی نو د روم سخت شکست نو مسلمانان خپه شو ما ورته دا تپیس سيزونه دي نو خدای آیات ولګه الف لام میم غلبت الروم في ان الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء رومیانو شکست وکړ خو دوی په بضع سنین کې بیا غالب شي او مسلمانان په هغه ورځ خوشاله شي نو هرقل بادشاہ چې شکست وکړ او خدای دلته آیتونه د مسلمانانو لپاره نازل کړه چې رومیانو خو شکست وکړ خو هم ما د غلبهم سيغلبون فی بضع سنین دوی به غالب شي په بضع سنین کې ابو بکر صدیق د ایمان مجسمه یو کافر ته وي په یسو کال کې به ویني چې روم به غالب شي هغه ورسره شرط کې خو ویز الله سبحان بزدر کم کا غالب شو او که غالب نشو الله سبحان بتراک او وکاله شرط کا ځکه بل عادت درونه تر نه پورې وای نو وکاله شرط راو نو حضور مبارک ته الوی هغه شرط زیات کا مدام زیات کا نو شرط یې د سلو خانک او مده نه کالک ځکه بل نه پورې وای زوی په نوح کالو کې دوی غالب نشو زبسلو خان درک پیږي که نو الته هرقل تیارې شو د بدل غشتو نو په تیارې او د شکست په اسبابو خو مدلګ نو په مزه مهم کال دا د بدر کار مسلمانانو هجرت وکړه ځکه شپږ کاله نه پس اووه کاله باندې بیا هجرت شو شپږم کال د نبوت
سلورم سن 14 نو 14 په 14 کال حضور هجرت کړ. نو ورپسې به بدر شو. دغه شکست چې ختمېدل یو کال نیم پای کې تیر شو. نو نه هم کال پس رومیانو د عراقیان د ایرانیانو به جنگ وشو او سخت جنگ یو کو ناغه مغصوب شوی علاقې ته دوباره واپس واغشتي او یو فتح مبین خدای ورکړ. نو دلته بدر کې مسلمانان په کفار غالب شو، اول ته رومیان په ایرانیانو غالب شو. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. بدر کې دا بدر په کال باندې واقعات شو. مسلمانان دلته په کفار غالب شو او رومیان په ایرانیان. نو چې غالب شو خپل ملکونه او علاقې ته واشته او بیت المقدس ته واش، عراق ته واش، نور علاقې. نو بیا هرقل بادشاہ یو منښت کړی و ته دا ملکونه مال دوباره خدای راکړل، نو زه به د حمص نه پیدل ځم بیت المقدس ته د عبادت لپاره. حمص عارضي دارالخلافه، حمص شام کې ښار دی، د دمشق نه 1.2 میله لري. 4,000 صحابه کرام پکې خخت جنگ شوی دی. عمر ابن عبدالعزیز التخت، حضرت عکاشہ بن محصن التخت، حضرت وحشی، حضرت ثوبان، حضرت کرمہ بن ابی جہل، لیلے صحابہ کرام حمص تزتلے. نو حمص نا بے پیدل تلے دا چه پیدل تکنا دا دا حدیبیه کالو. حدیبیه په 5م کال خندق شو، د 6م کال سر بیا حضور مبارک خطونه لیکلي. یعنی دا 3 کال دی په انتظامی امور مشغوله. نو 400 دغه شو، نو بادشاہ د حمص نه ورځ مقرره کړې چې دومره ساعت مزل وکاو او اتمیله مثلا هغه مزل کې به خادمان او تقالینو چولو او ګلان به پیچولو. نو دې سره د عیانو د دولت نه پیدل ته نو پته لګي څومره مذکر رسیدل. ذکر بیت المقدس نه دمشق پورې 300 میله لار او د دمشق نه حمص ته 1.2 میله لار. دوی مزل له ابه د بادشاہ مزل صدا سے منډه خنواله خپ عيش او عشرت کې تاسو چرګان به هوړل کې کونه به هوړل نسوار به چو هوتا سبب ویني چې سمرو خيار بادشاہ نو منحته پورا کول د پاره بیت المقدس ته. نو حضور مبارک چې حدیبیه کې صلح وکړه، نو چې واپس راځي ذوالحج اخرو، نو چې محرم شروع شو وم کال د هجرت، نو 15 پس د محرم نه به خطونه لیکلي د بادشاہ او خیبر جنگ لم تلل. نو یو پکې د تخطو، نو چې د تخط پر رسیدي د ورځو کې په بیت المقدس کې دی دا د خوشاله جشن مناوي د فتح او عبادت کوي. دا وخت کې ورسره استاد د رسول الله یو دی شوی. دوی چې بیت المقدس ته راغله د فتح په جشن کې او په خوشاله کې او په شکرانه کې. یعنی بیت المقدس وطن نو اصلي دارالخلافه اټلی اوس ورته ویټکن سیټي وای، عربی کې ورته فاتیکان وای، او د عیسایانو مرکزی دغه چې سیکریټریټ دا دفتر چې دی هغه ویټکن سیټي کې د انګریزانو د پادریانو مشر ته بابا وای عربی کې، او دوی ورته پوپ وای په انګریزي کې، او د پادریانو ته عربی کې بطریق وای، او عام خلق ورته پادری وای، دوی ورته فادر وای، فادر او فادر لا. نو ملاقات په بیت المقدس کې د حضور پاک د استاد سره په دغه وجه شوی دی.
دے باقی قصہ نو صورت حال هم در توازه شو او پس منظر د حدیث موره بے حضور پاک چکم خط کی کلو دتا د دهیم نے خلیفہ کلبی په واسطه هغه شان خط کسرا تم لے گلو او کسرا ظالم ته چورose ناغه یاره کله استاد مرکون نوې نو ته ما وجله او د حضور خط راواش وېشلو وی خدا عربو سره دې ماته وای چې ته په ما ایمان نه ور ایرانیانو سم عربو تسپک ګوري ودا د خان سره اونکي خلک او د شبو سیدون کې خلک او وحشي جاهل به تعلیم خلک دا غي دې مونږه تابع شو نو خط وشله حضور مبارک ته چراغ ویزا مزق کل ممزق خدای پاک به دا شرط تسنس کی یو سو ورځې کې څوارلس حکومتونه بدل شو یو پکې شزم راغی حکومت عمر سے په فوجونه ورانه ټول ایران یې فتح او هرقل د حضور د خط عزت کړي خپل کړي او ځان سره د سرو زرو په نچا کې خېره یې کړه خلق د یاره قتل نه نو ما به ایمان نه وړي ما غیظ هار د عقیدت کړي د محبت کړي د حضور د خط حفاظت کړي هغه خط التورم کې بیا فرانس ته رسیدل زمانه پیش بیا د فرانس د حکومت د اردن د بادشاہ سره تعلق د دوی د نیکه سره دوی تل فرانس ته په دوره ناغي ولا هغه خط ورکړ هغه خط چې هرقل ته رسیدل هغه نن سبا په اردن کې پروت اردن دارالخلافه عمان د یو عمان دی یو اردن دی هغه اردن کې پروت هغه خط پس ارمنه لیکلی دی هغه خط دلته به وي نو دا پس منظر و دا ملاقات العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه دا سوال چې چالکی دا ترمذی سره تعلق لري دا ترمذی شریف کې وایو ان شاء الله والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه زمون شپږم حدیث دی بسم الله الرحمن الرحیم په بخاری شریف کې حدیث تحرقت دا تقریبا دیار لزا امام بخاری نقل کړل هندرو زینو کې لږ مفصل دی او باقی مختصر دې حدیث شریف په اړه کې مرتبه خبره پرون ذکر کړې ده تمهید په شکل اول وضع د جهان او العالم په زمانه د مصطفی کې هغه وخت به حکومتونو یو تبع د فارس حکومت مشر پرویز او لقب کسرا او خسرا او د مملکت دروم مشر هرقل او لقب قیصر روم حکومت عیسایان او د فارس حکومت آتش پرست او مجوسیان باورمیز کے مذہبی منافرت بمو او حکومتی منافرت بمو 602 سنه عیسوی 602 تر 614 پورې د دې په منځ کې ډېر جنگونه شوي حضور مبارک چې پیغمبر کېده نو 610 سنه عیسوی د هرقل بادشاہ د هرقل د بادشاہ په دوران کې حضور پیغمبر شوی او د هرقل د بادشاہ په دوران کې وفات شوی هغه یو د اشکال حکومت کړه او د نبی کریم پیغمبري اسه کم دیر اشکال نو دا مدته کې دن نرا نقشه مې ته جوړ کړو ما واره حکومتونه چې دا تابع او د دوی خدای پاک د پیغمبر د انتخاب د پاره دا ځای منتخب کړی چې د دوه حکومتونو د تسلط نه آزاد شګلوړ علاقه د حجاز مقدس ایران به دا زمانہ او روم به دا زمانہ په حقیقت کې د یو نو آزاد
قبائلی جندو پدې کې څه خاص د دنیا سيزونه نور یوم پکې رغبت نه لره، خاص ته پورا قبضه کولو. یمن لا زرعی ملکونو هغه د ایران تابع او سعودي عرب حجاز دې کې شینو شګي او غرونه وچ او سم پکې څه نشته. د خدای شان چې بازارونه وګوري دا تازه میوه او تازه ترکارې او بهر هیڅ نشته. یو حکومتم پکې رغبت نه کا، نو خدای د پیغمبر د انتخاب لپاره دا ځای منتخب کړ چې د حکومتونو تسلط نه آزاد. ممکنه چې دعوت په لاره کې به معنی موجود. نو یو ځل فارس پرون سره جنگ وکړو، نو د دوی ډېر خلک یې مړ کړه، پادریان یې مړ کړه، بیت المقدس یې واش، عراق یې واش، او غلوی صلیب د سرو زرو چې بیت المقدس کې ځوان دا غیم ته یو هرقل ته شکست فاش ورک. نو دلته به کافران د مجوسو په غلبې خوشحالې دل او مسلمانان به نصارا سره د هغې په نسبت لږه همدردي وه، ځکه دا ورته اقرب الناس. لیکن دعوه خو د توحید کې نسبت د ځان یو پیغمبر حقیقت که مجوس خو اسنو. نو د هرقل منښته کړې وه چې زه به د ایران نه بدل علم، نو بس بدل یې پې واش. 614 کې 614 کې سخت دغو بیا ورپسې بدل ته واش رستو. هغه راز یې ته پوره فتح وکړه چې په کومه ورځ بدر کې مسلمانانو کړی او په کافرانو. مسلمانان خوشحاله شو. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. بدر کې مسلمانان غالب شو په کفارو او د رومیان غالب شو په مجوس. نو هرقل نظر کړو کما تخدای پاک دوباره د خپل علاقه راکړه، زه به د حمص نه بیت المقدس پورې پیدل ځم، اول ته به عبادت کړم. لیکن بیت المقدس د درې واړو قومونو یو مذهبي ځای دی. مسلمانان د معراج په حیثیت او د قبر اولا په حیثیت او معوا د انبیاء کرامو په حیثیت عزت کوي، او یهود هلته دیوال د هغې ته دار المبکا وایي او دغه ځای خپل دارالخلافه ګڼي، په دغه وجه عزت کوي. او عیسایانو عیسی علیه السلام هلته قبر جوړ کړی دی او لویه ګرجه د هغې ته د قیامت ګرجه وایي، د هغې د وجې نه عزت کوي. نو درې واړه مذهبي قومونه د بیت المقدس په حصول کې رغبت لري. اوس د حمص نه بادشاه را روان شو، په څومره موده کې راغلی پته نه لګي. او حضور مبارک چې د حدیبیې د واقعې نه پس راغی او صلح وشوه د کافرانو د مسلمانانو په منځ کې، نو خطونه لیکلې شروع کړه. نو دا دویم مقدمه ده. نو بادشاه ته هرقل ته هم خط لیکلی، خو برای راست به بادشاه ته خط نه ته، اول به د هغې یو علاقې ګورنر ته لاړ، بیا به هغه بادشاه ته خط مناسبونه پیش کول. نو بصره یو علاقه ده او کلی دی، خو هغه زمانه کې د وړو کلو ته به بخارۍ ویل کې. بصره ته زه تلم، هلته یو پیغمبر ښخ دی الیسع علیه السلام. نو دا هغه ګورنر ته یې لیکلي والي بیت المقدس ته دا خط ور ورسوه چې کوم وخت دی هغه راغلی او هغه استازی یې مولی بادشاه چې خط وکړه نو حیران شو. نو بیا دا نوره قصه ده، دا دوه خبرې. نو دا د حضور مبارک خط او استازی چې ملاوېده بادشاه سره، نو دا د بیت المقدس په ښار کې ملاو شوی او هغوی دغه وخت کې د جشن د فتح او د ادا د نظر لپاره راغلی و. کنی دارالخلافه بنیادي اټلي وه چې اوس ورته فاتیکان و یا ویټکن سیټي، او عارضي دارالخلافه حمص وه، کله به حمص کې او کله به ویټکن سیټي کې فاتیکان کې.
نو چې خط تللی نو بیا دا قصه شوی دا د حدیث پس منظرو او دا حدیث په درې جملو مشتمل دی 3 منظره دی پکې اول نه ګوره ما با سفیان بن حرب لدینا وکان ابن الناطور ثم كتب هرقل ما بين منظر بالقصه او پس یو څو کرخه پس پنځه شپږ کرخه پس د ثم كتب تر اخر د حدیثه پورې بابران منظر بالقصه او حدیث شریف کې درې ټوټې دي 3 منظر دي په ترتیب یې خیال ساتئ دا وین منظر په حقیقت کې اول دی د اول نه وكان من الناطور ثم كتب پورې دا جمله په واقع کې مخکې ده دا قصه مخکې شوې ده او دا رنده جمله ورپسې ده او ثم كتب دا آخري منظر دی نو دا دویم اول دی په اعتبار د واقع سره او دا اول دویم دی په اعتبار د واقع سره او دریم په دریم دی په خپل ځای کې نو درې منظرې د قصې ها یو د اول د حدیث نه کان ابن الناطور پورې دویم د ابن الناطور نه تر ثم كتب پورې بیا د ثم كتب نه اخره پورې نو دا دویم په واقعه کې مخکې ده د هغې خلاصه دا د راځي پکې چې هرقل بادشاه راورسېد د خوشحالۍ په سلسله کې او جشن د فتح مناوی عبادت کوي نو یو ورځ پریشانه سار را پاس پریشانه طبیعت یې لوټ سوټو نو چاته تپوس وکړو چې دا ولې پریشانه دا خو د خوشحالۍ موقع ده دومره عظیم او فتح درکړه خدای پاک یاره بېګا مې ستورو ته کتل نو د ستور راته معلوم شو چې په یو برج کې یو ځای شو نو یو لویه خطرناکه واقعه را روانه یو خطرناکه حادثه را روانه دی مجنونو او کاهنو او عالم د پخوانو کتابونو نو بیګا مې نجومو ته کتل هغې نه معلومېږي چې سلمي ناشنا واقعه را روانه نو بادشاهانو سره خو دا فکر چې یو واقعه خو دومره تېره شوه چې زما ملک واغشتی شو بله دا راغله چې ما واغشته اوس که بله راغله او خطرناکه معلومېږي زما نه دا ملک دوباره جوړېږي نو داسې معلومېږي چې د یو قوم بادشي را روانه ده په دې ځای چې د هغې علامه دا ده چې خطنه به کوي سنتي نو ګوره سنتي څوک کوي هغې بغیر د یهودو نه بل څوک نه کوي هغې ته عرب نو معلوم ځکه عرب جزیرة العرب نوم دی دا نور عرب خو وروستو عرب شوي دی څه پروا لري لږ لږ قوم دې بس حکم وکړو بیا اقتصار حالت بادشاه ته خطر د وی هغه بادشاه وی دا وګوره دا سره وی دا خو عربي دی وی ګوره سنت ته کنه وی سنت ته وی د دې قوم بادشاه را روانه دا څه د بلا بچ نو بیا ثم كتب هرقل به هرقل یو خپل دوست او مرګري او عالم ته خط ولیک چې دا شان قصه دا هغه دا خو ټیک پیغمبر دی او صحیح دی او ایمان نور د سره یاره شو که ما ایمان نور قوم مې وجنې نو بیا امتحان یو شکل یې کړ نو ټول یې ارادې او دلچسپۍ د ایمان وې خو خدای ورته هدایت ونه کړ بادشاه یې خوښه کړ
نو بادشاہ د یری او د قوم د یری چې ما به مړ کی ایمان یې راونه کني خو علم ورته حاصل او چې دا پیغمبر دی او دا وینا حق ده او دا هغه پیغمبر دی چې عیسی علیه السلام د په باره کې بشارت کړه. په انجیل کې دی چې فارخلیتس په زمانه رستو راځي. نو فارخلیتس یونانی لفظ د معنی د احمد او په تورات کې محمح برازي زمانه پس معد برازي کله محمح کله معد کله ماز حضور پاک ته معد محمد او جب جدانا لکه عیسی علیہ السلام ته یونانی او عبرانی کې یسوع وای موږ ورته عیسی وای او موسی علیہ السلام ته په خپل جبه کې موشی وای موږ ورته موسی وای. نو جبه په بدلیدو الفاظ بدلیږي. نو دا د حدیث درې منظره شوخه دا به مخ کې دی دا مخ کې میانس کې دی رسته دی. نو څه ته وکړي تو معنا تو نکات او حکمت. عبدالله ابن عباس وای چې ما ته ابو سفیان ابن حرب ویلی. ابو سفیان ابن حرب دا د حضور مبارک نه لس کاله مشر او دا ابو جهل د قتل نه په بدر کې بیا ټول جنگونه د اسلام خلاف د کړي دی مشر او قیادت د پلاس کې دی مشر او عربو. فتح د مکه کې اسلام راوړل. غزوه د طائف کې یو سترګو لګېده. مې په جنگي یرموک کې بل سترګه لګېدل او به زامنو ته ترغیب ورکړو د جهاد ارمان زمانه زمانه د اسلام په مقابله کې تیر شوه. اوس بډای نوزوی اول یزید بن ابي سفیان والی د شام چې هغه وفات شو به حضرت معاویه صاحب والی دا عمر صاحب کړ. نو ابو سفیان بن حرب دویل دا واقعات په زمانه د کفر کې لیدل ده. تحمل د زمانه د کفر دی اده په زمانه د اسلام کې. نو دا دې چې څه واقعا وای کنه دا هرقل سره د مکالمه خبره دا د کفر زمانه او اده په اسلام کې کړه. نو کلام حجت ته په هرقل خبر راولې جماعته فی رکب من قریش په داسې حال کې چې موږ یو جماعت کې د قریش بادشاہ ته چې دا خط راورسېد کنه نو د قتل وی د عربو څوک وګورئ دلته څوک شته کنه. نو چا ورته په غزه کې یو قافله شته تاجرانو ځکه د مکې کافران به په ژمي کې یمن ته تلل اوړي کې به غزه او اسقلان ته تلل. په پخوانۍ اصطلاح کې دا ټول شام اوس پکې دوه درې ملکه جوړ دي. اسرائیل پکې جوړ دی، اردن پکې جوړ دی، لبنان پکې جوړ دی او د شام لږه حصه هغې کې سوریا هغې ته سوریا وایي. نو په پخوانۍ اصطلاح کې دا ټول علاقه شام. نو فلسطین نوم کم راځي شام مې ورته ویل کېږي. نو وګورئ شام کې هغې غزه او اسقلان کې موجوده وخت کې اوس مصر سره ده او اوس فلسطینیانو سره د غزه چرته عرب نو مونږه تجارت کې تلو نو دا بیت المقدس دا استاد راغی چې بادشاہ سلامت کوستی. نو زه حیران شم چې خدای بادشاہ ما ته څه وایي. ما سره چې څومره ملګري ټول لاړل. فی رکب جماعت د شتر سوارانو ته وایي جمع د راکب لکه خیل جماعت د اسب سوارانو ته وایي نو رکب جماعت د شتر سوارانو ته. قریش قوم دی د قرش نه ماخوذ دی. قرش کسب ته وایي تجارت ته وایي او قریش د یو کبم نوم دی قوي په دې دریابونو کې اوسېږي چې دا نور مایان خوري. دا قوم غالب په عربو کې په نور قومونو نوم یې قریشو او تاجرانو او د پیسو خاوندانو نو په مناسبت سره نوم قریش راغلی. اوس هم عربو کې پیسو ته قروش وي. قرش معنی انا قروش
عندك خروش او لا نا غنمه ولا ریال روپے ته وي او لاندې پیسو غټو پیسو ته چې شي وي هغه ته خروش وي او به هر قرش کې 15 وي نه هغه ته حلاله وي نو په یو ریال کې سل حلالي او شل قروش اشعاری نظام دی. وکانو تجارا بالشام منگ دغه وخت تاجرانو د شام پس مکه کې مارته غزه و اسقلان کې فی المدة التي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم مارد فيها ابا سفیان داغه زمانہ وا چې حضور صلح کړو د ابو سفیان سره او د کفارو د قریشو سره دا حدیبیه صلح او شپله سکار درې شرطو پکې بنیادی اول دا چې یو بل سره به جنگ نه کوو لسکاره دین دا که تاسو سره څوک مرګي یا به تاسو سره د هغې حکم ستاسو د ستاسو د خلفاو او مون سره چې څوک مرګري شي د هغې حکم زمونږ درېم دا ده که زمونږ نه څوک درغی اگر چې ستاسو په دیني واپس کوی به او که ستاسو نه څوک راغی او ستاسو مونږ به نه واپس کوو مسلمانان په دې شرط خفه حضور پاک په خیر زمونږ چې څوک لاړ شي مرتد دی خدای دې په تندر ووایي او که د هغې څوک راشي ورکو به خدای به هغه له صلاح د صلح پیدا کړي احمد الله راشي کتاب الصلح کې او دا پکې چې سخت کال به عمره نه کوي زه آینده کال به راځي دا څلورم شرط خو مسلح به نه معمولي اسلحه به در سره او درې ورځې به تېروي او بیا به په دې معاهده وي دا هغه زمانه وه چې صلح کړی و سید الکائنات د ابو سفیان او د کفارو د قریش سره فاتوه اتو دا تاجران د قریش راغلل بادشاه له وهم بیلیا دا وخت په ایلیا کې ایلیا بیت المقدس وی یا ایل خدای ته یا مان مدینه نو ایلیا مدینه الله د خدای خاص عرب ورته القدس وی انګریزان ورته یروشلم وی یهودیان عیسایان یروشلم مسلمانان القدس ام په بخوانه جبه کې ورته ایلیا وی په حدیثو کې د ایلیا نوم دی اما هدا چې اما سه لیکلي و د صفر نو سره التما کتل او بیت المقدس کې نو هغه کې ایلیا نوم لیکلی وی دا معاهده چې عمر امیر المؤمنین د صفر نو او د اهل ایلیا سره کوي ایلیا ماته مقدس خار درې وړو قوم مشورا فدعاهم في مجلسه من جيرو استقبل مجلس هرقل وحوله علماء الروم او چاپیرت درون دا مشرانو دا غټای ټول دا اربع پان ملکان وزیرا جشنو کا ما اول خو چې روغستونو خاص وټنګ روم کې کینولو انتظارګاه کې دغه بادشاہ ته خدواره سک نو ورسي ما اول په انتظار کینولو یې صبر وکړ ثم دعاهم دیرو غستو خصوصی مجلس تا چکم کی بادشاہ ناس نا اول بلنا و انتظارگاہ تا دا دویم بلنا و مجلس خاص تا و دا ترجمانه او مترجم امراوست ترجمانه سویتا ہوئی چه نقل یو لغت کی بل لغت لیکن دی جب جدا سوریا جب سیریا غیتا سیریا سوریانی او دا عرب عربیو نو ترجمان پکې مېز کې ناس اوس ټول وزیران هم ناسي دربارو لګي او دوی داسې ودرو نو مخکې وایي ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل تاسو کې د نسب په اعتبار څوک نږدې دی دغه سړي ته الذي يزعم انه نبي چې هغه دا ګمان کوي چې زه پیغمبر یم دغه مدعی د نبوت ته د نسب په اعتبار څوک نږدې دی عجبه او خيار دی اول خدا د نسبی سړي ته د نسب والا خلق خو معلومه نږدې سړي ته باجوړ ته د باجوړ مليان معلوم دي موږ د څه معلوم او لغمانی ته د لغمان مليان معلوم دندا چې د نسب تپوس پمته کوي نو سپکاوی نشي کولی د دشمن په حیثیت ځکه
چې کراغه د نسب سپکاوي کې خو د ځانو سپکاوي کې. قال ابو سفیان وی ما وی زنیز دیم فقلت انا اقربهم نسبا زنیز دیم دتا نسب. فقالت دوه مني دی ما ترانز دی کې داسې پلینو درول یولس کسانو یا سوالس یا تو کم نو د صح په شکل ودرولو د یو بل شاته چې یو بل تسترګو کې نه ګوري او زه ټولو کې مخ کې ودرولو. وقربوا اصحابه او اذا مرګري ورته شاته کې فجلوه من ظهره شاته ورته ودرول چې یو بل تسترګو کې نه ګوري. ثم قال لترجمانه بادشاہ خپل ترجمان ته وای قل لهم دی نور مرګرو ته وایي انی سائل هذا عن هذا الرجل زبد ددنا دغه سړي په باره کې تاسو کوم دا چې ځان ته پیغمبر وای هم کله باندې فکذبوه کله راته دروغ وای نو تاسو تکذیب وکړئ چې دا دروغ. دا ابو سفیان وی دا سه حیران کړ په بو کې ګیر کړ. والله لولا الحياء ځکه دې دغه وخت کې کافر دی او سخت دشمن دی. نو دوی قسم دې که شرم نه من ان یاسروا علی کذبا چې دې به زمانہ نقل کوي درو زما په دې مرګورو یقینو چې دې مجلس کې خو به تکذیب نکړي او به چې بل دې تلاش نه به وي فلان کتاب په فلان کې دې کې درو ویل او عرب په درو او په شمتیا دې سخت بد ګڼي. نو لکذبت عنه کدا شرم نه وي چې رستو به زمانہ دروغ نقل کوي نو لکذبت عنه ما بندغ خپل پیغمبر په باره کې دروغ نقل کړي. لکذبت فی الحکایت عنه لکذبت فی الاخبار عنه ما بدروغ ویلې وددنه. بس ثم كان اوله یا ثم كان اول بیا شان داو چې اول تپوسې داو یا اول تپوس د زمانه داو ان قال دیوش اولو اسم کې ان قال خبر شو او اول ظرف مقدم کې خبر بش او ان قال ثم كان ان قال اول ما سالني عنه اول وینه دا وکړه. قال كيف نسبه فيكم دا ترجمانی کوله او ټول مجلس ورته وکي خاص او د دې مرګورو مردا وکي. قلت فينا ذو نسب وی دا سړی د نسب په اعتبار څنګه دی پتا سکے ما ته ذو نسب د لوی نسب خاوند دلته تنکیر د پاره تعظیم ده ان ذو نسب عظیم ځکه عربی دی هاشمی دی قرشی کې هاشمی دی خاندان خلیو عبدالمطلب سے خود عرب مشر نکو او متدین او سردار. قال فعل قال هذا القول منكم احد قد قبله دا خبر دنا مخ کې چا کړی دا ورلس تاسوونه کړی دی د دې هر تاسو په خپل حکمتونو او رازونو په خپل بیان کې رسته تاسو باندې دا داسې بادشاہ چې اول د وټونو د انتخابات دا جوړ کړی او اول قوانین د مادو په شکل کې دلی کړي دربار او برجې پکې په برجو باندې ماده د قانون لیکلې نو قانون د دفعات په شکل کې او ټونه د انتخابات په شکل کې دا اول د دې ایجاد د حرقه. قلت لا ما وینا ندنه مخکې دا وینا چانه وکړه. قال فعل كان من آبائه من ملك دغه په پلار نکونو کې څوک بادشاہ تیر شوی دی. قلت لا ما وینا عرب قبائلی جند بادشاہ پکینو هر قبیله خپل حکومت. قال فاشراف الناس اتبعوهم ضعفاهم سرداران ورپسې روان دي کې کمزور یعنی عام تابعین سوت. قلت بل ضعفاهم کمزور ورپسې روان دي غریبانان زمیندار غلامان اشراف کی خلقو د دنیا اشراف لکه حضرت عثمان عبدالرحمن ابن عوف ابو بکر صدیق عمر سے دا خو اشراف الناس خدا نور کو غریبانانو په اعتبار د اکثریت سره وي ضعفو کې تکبر نه ناری قبول له حق زر کوي
او مالدار چې اقامه خلی او ځان ته خيار وي ناغي حق نه وي. واذا اردنا نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. امر تویلو کنا غلی الاغنیاء هم الاغبیاء. فانا يزيدون ام ينقصون. سات پسات زیاتیږي که کمیږي، رس پر زیاتیږي که کمیږي. قلت بل يزيدون ما رس پر زیاتیږي. قال فهل يرتد احد منهم سختة لدينه یا سختة لدينه. آیا مرتد شوی دی دوی کی یو کس که سخته شي نو سخته کراهیت ته وای، بد ګڼل د دین د وجنه، یعنی دین ورته بد ښکاره شي د دې وجنه څوک مرتد شوی. یا سختة لدينه، سخته غضب ته وای، غضبا علی دینه، دا خپل دین ته پکار شي. دا مطلب یو دا سه څوک مرتد شوی دی چې د دین کې ورته خرابي ښکاره شوی، دا سه څوک مرتد شوی دی چې د دین ته غوسه شوی. یعنی یو د اغراضو د پاره مرتد کېدل دي، د ښځې لپاره، د پیسو لپاره. د انګریزان دی وخت کې دا خلک چې مرتد کوي او د غریبو ملکونو ته زیاته توجه ده، لکه بنگال ته بنگلادیش، افریقا کې ملکونه، افغانستان او نور ملکونه دی کې دا غریب خلک په خپل جال کې راولي، چاله پیسې مقرر کړي، چاله تنخواګانې، چاله نور. نو یو د غرض د پاره مرتد کېدل دي، د ښځې د پاره ډېر عرب کافر شوي دي د ښځو د وجې، او څوک د پیسو د خاطر 5,000 روپۍ ورکوي. د شمالي اتحاد کې ډېر عیسایان شوي دي، ښځې او سړي دا دلته چې راغلي یو له 5,000 مقرر کړي. دا ما په خپله لیدلې. یو سړی پیدا کړي هغه له غټه تنخوا مقرر کړي، نو هغه دا نور سړي او ښځې وله راولي. نو هغې وایي څوک نو یو د دین د کراهیت د وجه نه کافر کېدل چې دین کې ورته څه خراب شي ښکاره شي، او یو د لالچ د وجه نه سختة لدينه كراهية لدينه ونفرة منه او سختة لدينه غضبا على دينه وموجدته على دينه بعد ان يدخل فيه پس داخل دون. دا زمون علماء دا چې څوک مرتد شوی دی دا د لارې نه مرتد شوی دی، یعنی دوی پورا د اسلام په حقیقت نه دی پیش شوی، کني نو به مرتد شوی، لارې نه واپس شوی دی. من بعد ان يدخل فيه چې په دې دین کې څوک داخل شوی دی بیا ته مرتد شوی. پرونه تاسو یو چا یاد یو عیسائی مسلمان شنو، به عیسائی شو، به مسلمان شنو، اوس به عیسائی. یو عیسائی دا سکولې سره دا دلته بسونه دا د چې دی ناخذ میریم عیسایانه ناغي به دوباره عیسائی کو زبر له جنې وګورم او پیسې هم درکو. نو په خود او په پیسو خو کېږي خلک. قلت هو فينا ذو نسب. ها قال بعد قلت لا ما داسې واقع خو نه ده پیښه شوې. یو کس مرتد شو، عبید الله بن جحش، هغه د حبشي د بادشاه ښځه لیدلې او په هغې مین شو، د هغې په طلب کې دغه شو، دی په هغې سحر وکړ، نو په دې غزوې مخصوص کې پړسېدل لاله، ابه مردار شو، هلته مړ شو. نو قال فعلا په ښځه عاشق شو. قال فعل كنتم تتهمون بالكذب. د دې وینا نه مخکې په دې مبارک شخص چرته تاسو تهمت د دروغ لګولې ده، قبل ان يقول ما قال، وړاندې د دې وینا او د دعوی د پیغمبرانه. قلت لا ما وینا، ځکه حضور مبارک ته بیا صادق الوعد الامین وي. فهل يقدروا قدر کوي، یعنی چا سره خبرو کې به د هغې خلاف وکړي، بې وفایي کوي. قلت لا ما وینا خو نحن منه فی مدت، دی پکې د ځان نه ووایي. نن سبا د هغې او زمونږ منځ کې یو صلح شوې ده، نو پته نه لګي چې دا صلح به دې پوره کړي که پوره به یې نه کړي.
یعنی یو شوشه پکې پرې قودا هغه خود آینده تپوس نه کوي د تیرو تپوس کوي نو بادشاہ دغه طرف ته توجه نه کوي وینن سبا زمونږ او د هغې معاهده ده نو پته نه لګي چې معاهده به پوره کوي که نه نو هغه خو د آینده تپوس نه کوي یو څه پورې چېرته قدر کړی دی نه وی دا جمله مې پکې وویله او حقیقت کې بې وفایي د دوی نه شروع شو دا بس دغه کې راشي لا نه نو نحن منهم فی مدة زمونږ او د هغې نن سبا یو صلح ده لا ندري ما هو فاعل فیها پته راته نه لګي چې دوی به راسره څه کوي په دې ملک قال دی پخپله وی ولم تمکنی کلمة یوی جمله معنی داسې ځای رانکړه ادخل فیها شیئا غیر هذه الکلمه چې داخل کم پکې د ځان نه یو خبره بغیر د دې خبره دا دومره جمله مختصره جمله وی هغې کې مس نشو ویلی او دا جمله داسې وه چې ما راشي څه پکې زیات کا نو دا جمله مې پکې زیاته کړه نو دی بوی والقسم په خدای بادشاہ دې طرف ته توجه نه کړه ځکه خو د تیرو تپوس کې دا آینده خو نه کوي قال فعل قاتلتموه تاسو دې مبارک شخصیت سره چرته جنگونه کړی دي قلت نعم ما یاو قال فكيف كان قتالكم اياه تاسو جنگ داغه سره څنګه دی تاسو په بریه کاوی قلت الحرب بيننا وبينه سجال حرب زمونږ او د دې په منځ کې د ډولکو مثال دی سجال دا سجل کې جمع کې جمع د سجل شي نو اسم جمع ده نو اسم جمع په حکم د مفرد کې نو خبر د الحرب ده الحرب بیننا سجال حرب اسم جنس ده او دا اسم جمع ده او که سجل جمع کې د سجل سجال جمع کې د سجل نو زو سجال میل کې او که دغه کې اسم مصدر کې د مساجله نو اسم مصادر په حکم د مفرد کې ما الحرب بیننا وبینه سجال یا الحرب بیننا وبینهم ذو سجال یا الحرب بیننا وبینهم مساجله جنگ زمونږ او د دوی په منځ کې مساجله ده ډولکي مارته وي که نه برقې کې رسې وي رسې دوو طرفو ته به دوی برقه تړلې وه نو چې یو به یې راوښکله بله به لاندې کېده چې بله به یې راښکله بله به لاندې کېده زمونږ وطن کې خو یو وي د دوی وطنونو کې بدبه وي داسې به چې یو راوچتېږي بل ښکته کېږي د عرټونو ډولکي لیدلي که نه څه راوچتېږي څه ښکته کېږي نو دې ته مساجله وایي د هغې تفسیر دا دی ینال منا وننال منه کله مونږ ده ته تکلیف رسو کله دې مونږ ته تکلیف را رسوي ځکه مخکې دوه جنګونه لوی شي بدر کې مسلمانان غالب شي او په احد کې بظاهره دوی غالب شو قال ماذا یامرکم تاسو ته دا پیغمبر څه وایي څه حکم درته کوي قلت یقول لا توي اعبد الله وحده عبادت کوي د دغه لوی خدای ځان وما تشركوا به شيئا خدای سره شي شریک کوي د ټولو پیغمبرانو اول د دعوت توحید ځکه خدای مخلوق سره پیدا کړی عبادت له وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او د عبادت بنیاد پر توحید الهی دی د چا عبادت بکې دغه یو خدای که عبادت کی توحید نی نو داسې مثال دی لکه مانځه کې چې اودس نی بیا اودس مون نه قبلېږي نو بغیر توحید عبادت نه قبلېږي عبادت بندگی صرف دغه یو خدای دی عبادت غایت التذلل عمل امام المولا ما اعتقاد تسلط الغیبی آخری تذلل اغذات تا چه دا اغذ عقیده دی دا تسلط غیبی ستابان دی زا اغذات تا تذلل کو عاجزی کو سرور تقدم چه اغا پا ما مسلط تی غائبانا زما جن زما خیر زما نفع زما ضرر دا طول دا اغا پا دست قدرت کی دی نو دا ایتا عبادت غایت التذلل امام المولا ما اعتقاد تسلطه الغیبی دا د عقیده عبادت بغیر د خدای نه بل چاته کېدی نشي ځکه که تسلط غیبی د بل چا کو خو شرک دی نو د عبادت بغیر د توحید نه قبلېږي نه اعبد الله وحده عبادت کوي صرف ته
یو تعظیم علی وجه الاکرام دے او یو تعظیم علی وجه العبادت دے. تعظیم علی وجه الاکرام عبادت د خدای وی، لکه د استاد عزت کول، د مور پلار عزت کول، د مشرانو عزت کول، د قبله، د جماعت. نو دا په حکم د خدای د رسول ته کې حقیقت کې عبادت دا غوی اکرام د دوی دی. نو یو تعظیم علی وجه الاکرام والمحبت دی او یو تعظیم علی وجه العبادت دی. عبادت دی چې رجا د نفع او د ضرر دا غنی ما فوق الاسباب. ته د قبر عزت پدې کې چې دې ما ته خیر را ورسي او شر نه به بچ کی، نو دا شرک دی. د پیغمبر عزت پدې کې چې دې ما ته خیر را ورسي یا ضرر نه د فکر دا شرک دی. نو تعظیم علی وجه العبادت په مخلوق کې د چا جایز نه دی، صرف د خدای دی. او تعظیم علی وجه الاکرام چې خدای او رسول د چا حکم کړی دی هغه بکې په دې عقیده چې ما ته خدای ویلی دی، ما ته رسول الله ویلی دی، نو حکم منل دا غوی شو، تعظیم د دوی شو. خبرو کې نو بعد خلق غلو کوي په طرفینو، څوک تعظیم علی وجه العبادت هم تعظیم او محبت ګڼي لکه بریلیان خبر ته سجده کوي، او څوک بعض غیر مقلدین تعظیم علی وجه الاکرام هم په عبادت کې داخلي، لکه استاد ته ودرېدل یا مشر ته یا پلار ته یا قرآن شریف کولو یا قبله تخپې نه کول او امتیاز نه کول، دا مو عبادت نو افراط تفرید دی، الامر بین الامرین دی. نو تعظیم علی وجه العبادت ممنوع دی بغیر د خدای